امید ده چې ټول اوریدونکي به روغ جوړ وي او ژوند به په خیر خیریت سره تیریږي. خوږو اوریدونکو غږ دی د اف ام 92.8 مردان. پروګرام دی د سازونو سفر او د سازونو په سفر کې زه یم ستاسو کوربه احسان الله زریان. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د سازونو په سفر کې زه یوازې نه یم، بلکې په دې سفر کې ما سره د سازونو یوه ډله هم موجوده وي. هم په دغه سلسله کې په ننني پروګرام کې هم زموږ سره د سازونو یوه ډله موجوده ده چې د هغې ډلې تعارف به تاسو سره کیږي. هغه ډله به تاسو سره په خپلو لفظونو کې خپل تعارف کوي، خپله پیژندګلو به کوي او د خپل فن په حواله به تاسو سره خبرې شریکوي. خوږو اوریدونکو په دغه مېلمنو کې زموږ سره رباب نواز محمد اسد صاحب دی، کوم چې په تیر پروګرام کې هم تاسو اورېدلی او د هغوی د رباب نه تاسو خوندونه اخیستي وو. دا شان زموږ سره نن په طبله باندې استاد مختار حسین صاحب دی. د هغوی نه به تاسو طبله اورئ، د هغوی د ګوتو کمال به تاسو اورئ، تاسو به د هغوی د ګوتو کمال وینئ. د طبلې په حواله به هغوی تاسو سره خپله تجربه شریکوي. دا شان د خپل فن په حواله به هغوی تاسو سره خبرې شریکوي. د دې علاوه هغوی سره د هغوی برخوردار هارمونیم نواز صابر حسین هم موجود دی چې په لږ وخت کې په دغه فن کې ډیر زیات مهارت حاصل کړی دی. د هغوی سره به د هارمونیم په حواله خبرې کیږي، د هغوی د ژوند په حواله به خبرې کیږي او د هغوی د فن په حواله به خبرې کیږي. زه د ټول ناول په پروګرام کې میلمه مختار حسین صاحب ته هرکلی وایم. ډیره زیاته مننه کوم چې هغوی راغلل، په خپل راتګ یې زموږ دې پروګرام ته ښکلا وروبخله. دا پروګرام یې په خپل راتګ سره ښایسته که. ستړي بشه ورته یم، هرکلی ورته یم. مختار حسین صاحب ستړي مه شئ. خوشحاله کړي. مختار حسین صاحب د اوریدونکو سره خپله پیژندګلو کوي. ستاسو نوم سره د کوم ځای سره تعلق دی، دغه رنګ د فن په حواله اوریدونکو سره معلومات شریک کوي. مننه به وي جي. اوسیدونکي هم د پرخوتي توروتي جي ښه جي او محله پولېلګنج مالګنه جي جي او زما مشر ورور دی نو هم ګانه مانه کوي یاره خیره لکه ټول خلک یې پېژني. اقبال حسین نوم یې د مشر ورور مې دی ښه جي ښه او محتاج نوم یې د نام یې ورور دی ښه جي ښه لکه زما پلار هم هارمونیم غږوله ښه جي ښه اوس لکه وفات شوی دی خدای پاک دې وبخښي د نورو مشرانو سره ښه جي او زما استاد دی شوکت ښه جي او بل استاد مې دی سراج ګل ښه جي ښه نو بس د هغې نه م جي څه طبله لږه غونته یې زده کړې ده ښه جي ښه ښه نه راځي او د تاسو څومره وخت نه دا چې دی د دې فن سره چې دی وابسته یې څومره وخت نه طبله غږوي جي؟ یاره جي زما خو پکې څه تقریبا یو 28 سال وشي جي. ښه جي دا خو ډېر لوی عمر جي تاسو ته وقف کړی او دا تاسو د پلار په نیکه چې دی دا فن چې دی هغه پلار په نیکه را روان دی؟ او جي بلکل دا زما نیکه هم دا فن کوو. ښه جي پلار هم کوو زما رونه دي زما رویرونه دي ښه جي هغې هم کې زما زوی دی ښه جي او جي هم زما نور داسې اتره زامن دي ښه جي ښه هغې هم دا فن کې نور زما داسې لکه خوریونه دي ښه جي ښه هغې هم دا فن کې جي ښه جي او جي ډېره زیاته مننه. تاسو سره به ستاسو د فن په حواله نورې خبرې هم کېږي. ستاسو سره ستاسو برخوردار چې دی هغوی هم دلته راغلي دي، تشریف یې راوړی دی. ډېره زیاته مننه کوو چې په خپل راتګ سره هغوی هم زموږ دا پروګرام چې دی هغه ښکلی کړ، دې ته ښکلا وروبخله او زموږ اوریدونکو له هم دا موقع ورکړه چې هغوی چې دی د دوی د فن نه خوندونه واخلي. صابر حسین صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو تشریف راوړو او هرکلی درته په پروګرام د سازونو سفر کې. السلام علیکم. ډېره مننه دي. صابر حسین صاحب اوریدونکو سره خپله پیژندګلو شریک کوي، ستاسو نوم او دغه رنګ د فن په حواله. زه خو مردان اوسېدونکی یم، پارخوتي مردانو. ښه جي او صابر حسین مې نامه ده مردان. جي جي او مختار حسین صاحب چې ستاسو والد صاحب دی جي ښه جي ښه. ستاسو څومره وخت شو چې هارمونیم غږوي جي؟ څومره جي 8 کاله مې وشو. ښه جي 8 کاله بالکل دا هم ډېر لوی عمر دی. 8 کاله د فن ته تاسو وقف کړي دي. ډېره زیاته مننه کوو او الله دې وکړي چې تاسو چې دا فن مخ په وړاندې بوځئ او دا فن چې دی د لا نوره ښکلا ورکوي. زموږ سره ښاغلی محمد اسد صاحب هم موجود دی چې په تیر پروګرام کې هم تاسو سره لنډه غوندې پیژندګلو شوې وه. هغوی ته هم هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه کوم چې په ننني پروګرام کې هم هغوی تشریف راوړو. اسد صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مه شي درته وایم. السلام علیکم جی. بس مخکې مونږ ستاسو د پروګرام ته تاسو مونږ له دغه راکړی او راغلی وو، انشاءالله نن بیا راغلی یو. بالکل جی هغه پروګرام کې تاسو دا ویلو چې دا پروګرام تاسو دا پروګرام د لپاره ښه دغه وکړو او ښه د کوشش وکړو. بالکل جی بالکل. او مخکې هم به ستاسو سره خو د ما دغه شوی
پیژنې مې جی جی الله هم خوشحاله کوي ډېره زیاته مننه بالکل دا پروګرام هم ستاسو پروګرام دی ستاسو په راتګ سره به چې دا پروګرام مخ په وړاندې ځي دا به ښکلی کېږي او زموږ همدغه مقصد دی زموږ سره په تبله باندې یو بل ملګری موجود دی چې هغه زموږ سره په پروګرام کې مستقل چې دی هغه حاضري کوي ښاغلی نهر زمان صاحب چې دی هغې ته هم ستړي مشي او هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه د هغوی هم کوم السلام علیکم. اورېدونکي سره به نهر زمان صاحب څه شریکول غواړئ هغوی سره څه خبرې شریکول غواړئ نو بالکل چې به دې سره به استادان هم ناست دي سره به تبله غږو جی جی. به بس خوشحالي وه. ښه جی او ډېره زیاته مننه او ډېره مننه خوږو اورېدونکو زموږ سره د دې نه علاوه محترم حاضر زمان صاحب هم موجود دی هغوی هم چې دی زموږ د دې پروګرام مستقله برخه ده د دې په دې پروګرام کې چې دی د هغوی ډېر لوی لاس دی هغوی هم ډېره زیاته مننه کوم او هغوی ته خواست کوم چې هغوی خپلو اورېدونکو ته ستړي مشي او هرکلی ووایي. السلام علیکم جی مینوالو بس مونږه مخ په وړاندې کوشش دا کوو چې نوي نوي فنکاران تاسو ته وغواړو تاسو ته ښایسته ښایسته سندرې ووایي ښایسته ښایسته غزلې ووایي دغسې ټپې درته وکړي مصرې درته وکړي او ټولو مینوالو ته زما د طرفه ټولو مینوالو ته ډېر ډېر دوا سلامونه. وعلیکم سلام مینوال ته تاسو سلامونه ورسېله ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دغه ستړی کوئ دغه کوششونه کوئ او دغه ډله چې دی هغه هم ستاسو د مینې برکت دی چې دغه موسیقاران فنکاران تاسو راغواړئ دلته او د عوامو سره یې متعارفي کوئ. زریان صاحب مونږ به کوشش کوو چې عوامو دپاره لکه د خوشحالو دپاره بالکل مونږ فنکاران یو او مونږ وایو خدای دې کي چې هغه زوړ وخت بیا راشي چې په حجرو کې لکه پروګرامونه او خوشحالیانې د ملګري پکې ټنګ ټکور کوي اوس خو لکه د ډي جې او مطلب چې د موبایلو زمونږ د دې فن نه دا خلک بیخي اړو دي. ښه جي او جی او تاسو ته معلومه بالکل دا ښکاره خبره ده سبا چې دی نو موبایل کې بختي او یا چې دی نو خیر خو لکه د چې په خپله په محفل کې کښېنې که نه او د هغې کوم خوند وي نو هغه نه په موبایل کې شته او نه په بل څه کې شته دغه تجربه زما وشوله او د هغې وجه همدا ده چې دا خلک چې دا ډېر مخلصه خلک دی دا ډېر ښه خلک دی او ډېر د زړه نه یې غږوي که نه چې دوی سره سړی ناست دی دوی هغه جذبات د هغې نه سړی چې دی محسوسه کوي ځکه چې دوی څومره په مینې سره څومره محبت سره دغه ممې دی خبره چې د زړه په دلیل دوی دا آلې غږوي تاسو سره دغه څوک هارمونیم غږوي او څوک دا سره تبله غږوي او څوک غږ کوي که نه د هغې خپل یو خوند دی خپله مزه ده. ښاغلي حضر زمان صاحب ګپ په لګو خبرې به کوو خو زموږ سره چې کوم میلمانه راغلي دي خوښه دې نه ده چې د هغوی نه یوه نغمه واورو چې موږ هم ترې خوندونه واخلو نو استادانو څنګه هم خوښه ده جي
واه ډېر ښه ډېر اعلی ډېره زیاته مننه حضر زمان صاحب. ستاسو به خیال و چې مختیار صاحب چې دی څومره د زړه نه طبله وغږوله واقعي ډېره زیاته مننه استادانو. الله هم خوشحاله کوي. ښاغلي صابر حسین صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه. اسد صاحب او نهر زمان صاحب اوریدونکو امید دی چې تاسو به د هغې نغمې نه خوندونه هم اخیستي وي او تاسو ته به اندازه لګېدلي چې نن زموږ په سټوډیو کې څومره ماهران ناست دي څومره ښه فنکاران راغلي دي ستاسو دپاره راغلي دي. هغوی سره به د هغوی د ژوند په حواله خبرې کوو. ملګري صابر حسین نه دغه پوښتنه لرمه چې صابر حسین صاحب ستاسو 8 کاله په دې فن کې وشو نو تاسو باقاعده زده کړې چې دی نو هغه د چا نه کړي دي یا ستاسو استاد چې دی څوک دی؟ زما استاد فیاض دی. ښه جي ښه. او 8 کال وشو زده کړه ترې کوم. ښه جي. او جي ایاز مې لکه مطلب تاسو زده کړه کوئ هغه مستقل استاد دی؟ او بس هغه مې ډېر خوښ هم دی. ښه جي. او په دې فن کې څه خوشحالي محسوسوئ که نه؟ ډېر خوشحالي وي جي. ښه جي ښه. او تاسو چې دی دې نه علاوه نور څه کار کسب شته که نه ستاسو د یا ذریعه معاش چې دی ستاسو د پیسو ګټلو ذریعه چې دی هغه سره تاسو په دې فن یا په دې هارمونیم باندې پیسې ګټئ که نه؟ او جي په دې باندې ګټو او پلار په نیکه په نوم هم دی. ښه جي ښه. او په دې باندې ځان ته رزق پیدا ښه جي. نو څه ګران کار دی که آسان کار دی؟ یاره بس اوس خو پکې وخت شوی دی موږ ته خو ګران کار دی بس. ښه جي. نو تاسو د دې نه مطمئنه یا تاسو خوشحاله په دې باندې په دې فن باندې؟ ډېر خوشحاله یو بس. ښه جي. صابر صاحب تاسو ووایئ چې د دې په ذریعه تاسو پیسې ګټئ نو ستاسو څه حساب مطلب تاسو له شاګردان راځي هغې ته څه د موسیقي ښایې که نه تاسو څه نور محفلونو له ځئ ودونو له ځئ څه حساب کتابي دی؟ او جي بس شاګردان هم راځي او داسې ودونه یا پروګرامونو لې هم ځو. ښه جي ښه. او جي. نو شاګردان چې دي د دې لنډو علاقو خلک به وي نو به موږ سره خو شاهین نږدې نو. دا سید ولایت حسین په خپل کتاب کې لیکلي موسیقي کې هغه وایي چې هغه وخت هغه ډېره زړه خبره کې چې 500 روپۍ تبلې والا له ورکولې چې موسیقي مې زده کوله نو دا صحیح خبره لکه د موسیقۍ زده کړې دپاره که څوک موسیقي زده کوي نو دا ضروري خبره ده که نه؟ او دا ضروري ځکه د خوږو اورېدونکو چې دا خلک چې دی دوی خپل ټول ژوند چې دی هغه د فن ته وقف کړی وي دوی ولاړ وي که ناست وي په هر ځای کې د دوی هم د دې فن په حواله چې دی دوی سوچونه چې د فن نه تاویږي او د دوی مرکز چې دی همدغه فن دی. نو که چېرې مونږ د دې خلکو خدمت ونه کړو دې خلکو له مونږ چې دی ډالۍ ور نه کړو د دې خلکو نور څه ضرورت دي هغه پوره نه کړو نو دا خلک چې دی دا به دا فن مجبوراً به دا فن پرېږدي ځکه چې د ښاغلي اجمل منصور صاحب شعر د پلار مې افلاطون نه و خو وی به یې ګېډه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي نو د دې ګېډې دپاره ډوډۍ هم ضرورت دی دغه رنګ د انسان نور هم بنیادي ضرورت دي. دا خلک لګیا دی زموږ د خوشحالۍ دپاره دا خلک لګیا دی د فن دپاره او د دې فن د شته کولو دپاره همدا فن چې شته چې په دې فن کې چې دی په هغه کې زموږ د قوم زموږ د ژبې هم بقا پرته ده نو پکار ده چې موږ هم د دې خلکو چې دی هغه څه مدد وکړو د هغې وجه دا ده دغه مدد موږ د دوی نه کوو بلکې دا موږ د خپل ځان کوو ځکه چې دا خلک چې دی دا موږ د دې روټۍ د درد نه د دې ډوډۍ د غم نه د دغې ټینشن نه دا موږ بېغمه کړل نو دا خلک به راشي او دغه فن ته چې دی ښکلا به وروبخي او دغه فن له چې دی وخت به ورکړی شي ځکه چې موسیقي یو ډېر لطیف فن دی یو ډېر ګران فن دی او دا ډېره زیاته توجه غواړي ډېر زیات ریاضت غواړي پریکټس غواړي نو د هغې دپاره دغه وخت چې دی هغه به دوی موسیقۍ ته وباسي او موږ چې دی موږ به دوی نور څه مدد کوو دوی ضرورت به پوره کوو نو دغه شان به دا فن چې دی دا به شته کېږي او چې دا فن صاحب دا ما وی چې مطلب چې خلک چې پاسي نو خدای خبر شه کم سوچونه وکړي تاسو پته جی جی مونږ فنکاران چې پاسو خدای پاک چېرته کې غټه خادي دغه کې له 100 روپۍ ته راوړو. ښه جي ښه. او دا خبره بالکل صحیح ده ځکه د مینوالو د ټولو ښه جي هغه زموږ ځای کې دي او که زموږ دغه ګوري زموږ مینوال دي او که هر ځای کې دي خو موږ خو دا دعاګانې کوو چې الله پاک دې پې خوشحالۍ راولي. بالکل او دا خبره صحیح ده دا یو داسې طبقه ده دا داسې خلک ته یو داسې ګروپ ته یو داسې ډله ده چې دوی ټول عمر له همدغه دعوا کوي چې خدای پاکه ته خیر را پېښ کړه خدای پاکه ته خوشحالیانې راولې ځکه چې دغه خوشحالیانې چې دي دا دوی خپلې خوشحالیانې ګڼي او دغه خوشحالیانې چې دی په دغه خوشحالیانو کې دوی رزق هم دی او دوی کوشش کوي د دې ډلې دا کوشش دی چې امن راولي مینه راولي ورورولي راولي محبت راولي. نو ستاسو د خبرو دا خبره څرګندېږي که چېرې موږ دا خلک پرېږدو او دا خلک چې دی خپل کار جاري وساتي نو مینه به راشي ورورولي به راشي سوله به راشي محبت به راشي نفرتونه جنګ کینه بغض
ارسه به ختم شي. بالکل صابر حسین صاحب خبره وکړله چې هغوی پلار په نیکه باندې دغه فن سره چې دی وابستري تړلي شوي دي، هغوی ډېره زیاته مننه کوو. صابر حسین صاحب هغه نوي کسان یا هغه نوي زده کوونکي چې هغوی غواړي چې یاره مونږ دا فن زده کړو، نو هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ یا تاسو هغوی ته څه وایئ چې او راشئ او که نه مه راځئ؟ یاره به چا ورسره شوق وي زده کوي نو موږ به ورته وایو چې راشي. ښه جي ښه. او د دې دپاره چې دی د اورېدونکو دپاره که دوی چېرته زده کول وغواړي نو ستاسو په خیال د هارمونیم چې دی دا به څومره وخت کې زموږ د اورېدونکي چې دی هغوی به خامخا د ځینې خلک ډېر خلکو ما تپوس کړی دی اسد صاحب ناست دی چې لکه دا رباب څومره وخت کې زده کېږي، تاسو ته هم ډېرو خلکو ویلي، نو کم از کم دا خبره خو هغوی سره شریکه کوي چې دا یاره دا خو لوی دریاب دی. ښه جي ښه. دی کې خو بګر دی خو بس څوک پکې سانیز دی کې څوک پکې سانیز دی لکه دا دریاب ازبول د سمندر غوندې سیده چې مینه ورته څوک لري نو بس. بالکل دا فن چې دی دا یو داسې څیز دی چې دا تا ته په نظر نه راځي چې تا ته یو څیز په نظر ښکاره شي یا ته وایې چې دا زما د پلار میراث دی او دغه دی بس روا مې غسته. نه بالکل دا داسې خبره نه ده اورېدونکو. دا موسیقي چې دا یو داسې فن دی چې دا د هر چا دی، ځکه چې کم سړی محنت کوي، کم سړی کوشش کوي، نو هغه کولی شي دا زده کړي. زموږ سره د صابر حسین صاحب پلار چې دی هغه موجود دی، هغوی والد صاحب موږ سره موجود دی، مختار حسین صاحب چې ډېره ښه تبلغه کوي او ډېر د زړه دی هغه کوي. ځکه که چېرې تاسو اوس په دې حالت کې دی لیدلي وي نو تاسو زما خو خدای کو پسترو کې اوخې رالی، ځکه چې هغوی څومره د فن سره مخلص دي. نو هغه زما لفظونه چې دي هغه بالکل زما ملګرتیا نه کوي. زه ډېره زیاته مننه کوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې فنکاران چې دي هغه راغلي دي او زموږ دپاره راغلي دي، ستاسو دپاره راغلي دي. ځکه هر څومره مننه وکړم مختار حسین صاحب به ډېره زیاته کمې وي، دا رسمي غوندې خبرې دي، خو زه د زړه نه ډېره زیاته بار بار ستاسو مننه کوم، بار بار ستاسو مننه کوم چې تاسو دې پروګرام ته راغلي، زموږ دې پروګرام ته ښکلا وربخلي او دغه امید ساتم جي چې تاسو به راځئ دې پروګرام له، ځکه چې دا پروګرام ستاسو پروګرام دی، په تاسو به ښایسته کېږي. تاسو دغه پوښتنه لرمه چې تاسو اتیش کله تبله وغږوله که نه چې پلار په نیکه باندې، نو ستاسو دا یو زوی دی که دا نور بچي م شته؟ نجیب زما دا یو زوی دی خیر او ده ته هم تاسو دا فن ښایلی دی. لکه مطلب د فن سره ستاسو هغه مینه داسې چې تاسو غواړئ چې دا بالکل زموږ په خاندان کې دا پاتې شو، دا فن ستاسو د لاسه ونوځي. د دې وجه څه ده جي؟ یاره جي د دې وجه دا ده که نه چې لکه زموږ مشرانو جي ښه جي ښه هغوی هغه ټایم کې ډېر د عزت وخت تېر کړو په دې فن کې جي جي پوه شوې. نو لکه مونږ د دې وجې لکه دا فن زده کړو مونږ یاره ټولو ملو په دې کې عمکه ښکلا او بالکل اگر تاسو دا کوشش کوئ چې په دې کې دغه شان لکه اوس چې څنګه په دې کې ښکلا موجوده ده نو چې تاسو چې دا همدغه ښکلا په ځای پاتې شي بلکې د دې نه نوره هم سیوا شي. او جي نو مونږ د خپل زوی ته دا ګانه وښوله ښه جي ښه څه معمولي غونته ګانې زده کړی جي لکه دا ډېر لوی دریاب دی دا نه زده کېږي. ښه جي او نو مونږ وایو چې یاره د عوام هم خوشحاله شي جو مونږ هم خوشحاله شو. او دوی څنګه چې ریهرسل په کور کې کوي که نه دې دپاره تاسو ځان یوه ډېره نیولې ده؟ یاره جي په ډېره کې م کوو ښه جي ښه او چې داسې ټایم میلو شي نو لکه ما دې په کور کې م ناست یو نو تاسو به ورسره تبله غږوئ؟ او جي او بس بیا خو ستاسو جي ډله برابر ده، ځکه چې په موسیقۍ لپاره تبله یو ډېر ضروري څیز دی، ځکه چې په دې تبله کې خوږو اورېدونکو ښاغلی مختار حسین به خبرې کوي، زموږ سره په تال به خبرې کوي که نه جي په ټیکو به خبرې کوي، په هغې کې دغه تال سي دغه ټیکې سي دا ردم آهنګي او دغه ردم چې د چا زده نه وي که نه جي نو هغه بالکل هغه موسیقي ټکي هم نشي زده کولی. نو ځکه چې دی په موسیقۍ کې د تبله نواز دی هغه ډېر لوی رول دی. فنکاران ملګري ناست دي که زه غلطېږم وینې زما تصحیح کوي، خو تر کوم پورې چې ما ته پته او زه دې خلکو نه خبر یم نو د تبلې نه بغیر چې دی نو هغه یو سړی چې دی تبلې سره هغه نغمې نه غږولي نو ډېره ګرانه چې هغه موسیقي زده کړي. نو د ښاغلي صابر حسین صاحب خو دغه ډېره لویه خوشقسمتي ده چې د هغوی پلار چې دی هغه په تبله کې دومره مهارت لري. بله خبره ده چې هغه د هغوی پلار چې دی هغوی ته وایي چې دا فن زده کوي او وخت بله ورکوي او په خپله ورسره تبله م وږئ. نو تاسو تقریبا روزانه دا ریهرسل کوئ، دا ریاض کوئ یا تاسو ورته په خپله ژبه کې چې کوم بله څه اصطلاح استعمالوئ د ریهرسل لپاره؟ کوو جي روزه د خیره. څومره وخت تاسو کوئ؟ یاره دا خو تقریبا 2-3 غنټې په ځان ته لکه خرابو وجي. ښه جي ښه لکه دا روزانه کوئ؟ او جي لکه دې که اوس داسې ټایم راشي که نه چې مونږ پکې لکه فارغ هم نه شو مونږ دې لکه ټایم ځکه ورکړو چې اوس لکه دا زمونږ فن دی او جي نو لکه د دې لپاره یې کوو که نه لکه چې داسې ځای پکې راشي چې یاره هغه پکې لکه ډېر مزېداری دی لکه اوس دا خلک پکې زمونږ دا خلک پکې لکه ډېر دوبۍ ته هم لاړ شي او جي خو لکه نوره مسله خو نشته خو د فن په دغه باندې لاړ شي که نه جي جي څوک لکه باري لکه خلک چې ځینو پیسې لګي لکه باري او لکه دی په دغه باندې ځي که نه ښه جي ښه مختار حسین صاحب لاړ شي 3 میاشتو له باري پیسو باندې که نه
لکه خپل دی خرچه نه کوي جی بالکل. نو دا خدای پاک لکه ډېر لوی فضل دی جی. او بالکل نو څنګه چې ښاغلي حاضر زمان صاحب ومې بالکل دا خلک چې دی دا د پیسې خلک نه دی، دا خلک چې دا بالکل دا زمونږ پیسو ته نه ګوري، دا زمونږ زړه ته ګوري، زمونږ مینې ته ګوري، محبت ته ګوري. خو موږ له پکار دي چې د خلکو چې دی دغه ضرورت پوره کړو. او ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. تاسو نه بله دا پوښتنه لرم چې تاسو ته چې دی په دې طبله کې چې دی ګرانه مرحله کومه یوه وي؟ رجی په طبله کې خو دا ټولې ټیکې ګرانې دي ښه جي ښه. او دا خو لکه ډېر لوی دریاب دی ښه جي ښه. او نو بس معمولي غوندې یو ټیکه به درته وړاندې کړم. دا ټیکه خو به تاسو موږ ته خامخا وړاندې کوئ ځکه چې د دغې نه بغیر خو چې دی پروګرام به نیمګړی وي که نه جي. خو هسې د ټیکې په اهمیت باندې د خبره کول ضروري دي چې د فنون لطیفه د ټولو مضامینو دپاره چې دی د انسان چې دی د هغه په ردم کې کېدل ډېر ضروري دي. چې انسان په ردم کې وي او چې یو کس چې دی هغه کله په ردم کې نه وي نو هغه ترقي نشي کولی. نو هر موسیقار چې هغه په ردم کې وي هغه به ترقي کوي. د کائنات کلهم سیزونه چې دي هغه په یو ردم کې دي. کائنات کې داسې سیز نشته چې په هغې کې ردم نشته. دغه رنګ دا ردم چې دی دا څه ته وایي نو دا ردم چې دی دا د زړه د درزا نوم دی، دا د انسان د نفس د چلیدو نوم دی، د ډول د تاپ او د لاس د پړقولو نوم دی. که چېرې دا ټول صفات په یو انسان کې په یو صحیح لاین او دغه شان لند کې موجود وي نو هغه په ښې طریقې سره چې هغه د موسیقۍ علم زده کولی شي. لہذا مونږ ویلو شو چې ردم چې دی نو هغه په موسیقۍ کې چې دی هغه د موسیقۍ د ملا د تیر حیثیت لري. خو ښاغلی مختار حسین صاحب چې دی هغه د دې څیزونو نه خبر دی، هغه ته د موسیقۍ رګ رګ معلوم دی. او زو چې د هغې نه چې دی یوه ټیکه وورو یا تال هم ورته دوی وایي ټیکه هم ورته وایي. نو څنګه هم خوښه ده استاده؟ جو بالکل یو مانترې ښه جي اته مانترې دغه به در سره استاد شریکوي. راځئ اورېدونکو چې د دوی د دغې ټیکې نه چې دی خوندونه واخلو. استاد صاحب بالکل تاسو ته اجازت دی، تاسو دغه غږولی شئ. ډېر ښه ډېره زیاته مهرباني. الله م خوشحاله کړه چې دومره ښه ټیکه هم زموږ سره شریکه کړله. خواږه اورېدونکو زموږ سره حاضر زمان صاحب هم موجود دی. حاضر زمان صاحب څنګه دې خوښه ده؟ یو غزل چې دی هغه د اورېدونکو سره نه شریکې؟ بالکل، ولې نه، خپلې مینوالو بالکل زما مونږ ډېرې زیاتې ګپ شپ ولګولو او جی او زموږ اورېدونکي چې دی هغوی خو د موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري او د موسیقۍ سره به مینه ولې نه لري ځکه چې موسیقي چې دی هغه خو چې په انسانان څه چې په ځناورو کې چې دی هغې کې مستي او سرور پیدا کوي. نو زما دغې ډلې ته د موسیقۍ دغې ډلې ته دغې فنکارانو وروڼو ته خواست دی چې زمونږ دغه اورېدونکي چې دي هغې د خپل فن نه محظوظ کړي. سړی سره وعدې نه کوي، داسې کارونه پرېښتې نه کوي. هر سړی سره وعدې نه کوي، داسې کارونه پرېښتې نه کوي او داسې کارونه پرېښتې نه کوي. او که نه د
سترګو نشیبې نه کوي داسې کارونه پرختي نه کوي ډیره زیاته مننه حاضر زمان صاحب چې دغه غزل چې دی هغه تاسو ښایسته کو واقعي دا فنکاران رونه چې دي څنګه چې مونږه بار بار دا خبره کوو چې دی زمونږ د ژبې په بقا کې زمونږ د ژبې په پرمختګ کې دوی ډېر لوی کردار دی په تاسو سره په وړومبي پروګرام کې د لندن یوه څېړنه هم په دې حواله شریکه کړې وه چې د پښتو ژبې چې دی هغه زیاته د هغې خورېدل چې دی یا د هغې زیات اورېدل چې دی هغه د موسیقۍ په لاره کېږي همدغه شاعران چې دي دوی رالګي د خپلې ژبې خدمت کوي د لفظونو په ذریعه هغې له چې دی د خپلو جذباتو له خپلو احساساتو له د لفظونو شکل ورکوي خو دغه لفظونه چې کله د موسیقۍ سره وویلی شي نو هغه ټول خلک ډېر زیات په مینه اوري او تر ډېره وخته پورې خلک اوري او خلکو ته رسي ډېره زیاته مننه ده حاضر زمان صاحب ډېره زیاته مننه د صابر حسین صاحب د مختیار حسین صاحب د اسد صاحب او د نهر زمان صاحب چې دومره ښې طریقې سره چې دی دغه موسیقه زموږ د اورېدونکو سره شریکه کړه خوږو اورېدونکو د موسیقۍ په حواله باندې به خبرې روانې وي د سازونو دغه سفر کې چې زموږ سره کم نور وګړي موجود دي نو د هغوی نه به هم مونږ خوږې خوږې نغمې اورو خوږې خوږې سندرې به ترې اورو خوږې خوږې غزلې به ترې اورو زه ښاغلي صابر حسین صاحب ته خواست کوم چې سره په خپل غږ کې د هر چا کلام چې نو هغه دې شریک کړي صابر حسین صاحب نو تاسو به اورېدونکو سره څه شریکوئ جي زه به ورته یو چار بیته ووایم بالکل جي بالکل اجازه دی تاسو ته
د کلیوالې مینې اور په زړه کې بل که زما رومال رابولیږه نامه ورباندې ګل که زما یا پردی راوړې نه خپلېږي خو یو سوال کومه دا یا بس دغه یو پردی راوړي خپل کې زما زړګي داغه کداغ بدل درکم نو زړګي داغه کداغ بدل درکم نو کبي وفا بے وفا یار ته بیا کبیا محتاج کما یا قربان شما اول وخته که خدای پسی پتیات کنو اول وخته که خدای پسی پتیات کنو محتاج ندی کندی ورتزا کزو محتاج یما کلمی آغا کلدان لگی یدمین کار کی مثلان لگی یا دا خو یو تپ په معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي کله مې هغه کله دا نه لګي د مینې کار کې مې سلا نه لګي دا خو یو تپ په معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي دا خو یو تپ په معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي او یا قربان شما چې یاري نکړې بخانی مکوا پما دارنګ پرنګ نخري مکوا یار بیلو زبی وپاو ختی بیا د دروغو دا وادي مکوا زار 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 واد کمی پته دی پیان لگی ہے پدی میں تا سرا آشنا نہ لگی دا خو یو تپ معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي کله مې هغه کله دا نه لګي د مینې کار کې مې سلا نه لګي دا خو یو تپ معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي دا خو یو تپ معنا زونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي یا نزار شما ما سره ټول مردو کې دی وکړي ډېرې وادي ډېرې نیټې دی وکړي تا د راتلو په انتظار ستړی شوم ما در پسې ډېر شوګیري مې وکړي زار زار
زار زار زار نو تا پسې مې اوس ژړا نه لګي هی دا لباسې خندا زما نه لګي دا خو یو تک په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي کله مې هغه کله دا نه لګي د مینې کار کې مې سلا نه لګي دا خو یو تک په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي دا خو یو تک په ما نازونه کوي یو تپ په ما نازونه کوي په ما زیاتي او ستمونه کوي دومره پروازه د بل چا نه کوم زه درته خاندم ته جنګونه کوي زار 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 هر وخت مې شور و شرغوغان لګي نور د افسر شباب خلان لګي دا خو یو تپ په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي کله مې هغه کله دا نه لګي د مینې کار کې مې سلا نه لګي دا خو یو تپ په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي کله مې هغه کله دا نه لګي د مینې کار کې مې سلا نه لګي دا خو یو تپ په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي دا خو یو تپ په ما نازونه کوي دومره درنه زما د چا نه لګي ډیر اعلی ډیر ښه صابر حسین صاحب ډیره زیاته مننه ډیره ښه چاربیته مړه سره شریک کړله او په ډیر ښه انداز کې هم شریک کړه واقعي چې د هارمونیم نه علاوه چې دی نو ستاسو په غږ کې هم ډیر لوی کمال دی ډیر ښه اواز سره ډیره زیاته مننه اوریدونکو د دنیا یو څیز هم داسې نشته چې هغه چې دی د ناپ تول نه بهر وي دغه شان موسیقي چې ده نو دا هم ده او د دې د ناپ تول چې دی خپلې پیمانې دي او دغه شان د دې د ناپ تول پیمانه څه ده نو هغه چې دی هغه تال دی یا ردم دی تاسو به اورېدلي وي چې په دې چاربیته کې د لاسونو ټپه به تاسو اورېدلي وي چې ښاغلي عزیر بختیار صاحب چې دی دغه ردم چې دی لاسو سره اخیستی نو ډېره زیاته مننه کوو چې په دغه ردم کې دوی هم خپله ونډه موږ سره شریکه کړه ډېره مننه ډېر ښه ډېر اعلی خوږو اورېدونکو تاسو د ښاغلي هارمونیم نواز صابر حسین صاحب د اواز نه چې هغې نه هم محظوظ شوی د هغوی اواز هم تاسو واورېدو چاربیته هم تاسو واورېدله دغه شان خپل پروګرام د سازونو سفر به مخ په وړاندې بیایو او د دغې ملګرو سره دوی سره به خبرې هم کوو او د هغوی د ژوند په حواله به هم د هغوی سره خبرې کوو د هغوی د فن په حواله څه خبرې وشولې څه پاتې دي هغه به ورسره کوو دې نه علاوه ښاغلي هارمونیم نواز نه به یو غزل دوه نور هم اورو ځکه چې دغه چاربیت ډېر زیات خوند وکړو بیا د هغې نه مخکې چې هغوی کومې ټپې وکړي نو واقعي څه چې د ټپې په حواله ویلی شي چې ټپې ته ټپه ځکه وایي چې د دې په ویلو سره اواز ټپ کېږي نو واقعي دوی دومره تیز اواز سره هغه ټپې موږ سره شریک کړي چې دوی اواز به ټپ کړي بله خبره دا هم کېږي چې ټپۍ ته تاسو ته به پته وي ځینې خلک ورته لنډۍ هم وایي نو لنډۍ ورته ولې وایي لنډۍ ورته ځکه وایي په حواله دا هم ویلی کېږي چې لنډۍ د مار یو قسم وي او هغه ډېر زیات زهریلی نو هغه چې چا له ټک ورکړي نو هغه نه بچ کېږي دې ټپې چې چا له ټک ورکړی نو هغه به د بچ نه شي ډېره زیاته مننه بار بار مننه صابر حسین صاحب تاسو موږ سره ښه چاربیته شریکه کړه ښاغلی مختیار حسین صاحب زموږ سره موجود دی هغوی سره خبرې وشولې د هغوی د ژوند په حواله هم خبرې وشولې د هغوی د فن په حواله هم خبرې وشولې هغوی سره یو څو خبرې چې دی هغه نورې کول غواړم چې اورېدونکي د هغوی د ژوند نه خبر شي مختیار صاحب نو ستاسو خو په دې فن کې ډېر وخت شو دوه کم 13 کال یا 30 کال چې دا ډېر لوی عمر دی بیا په دې کې دا ستاسو پلار په نیکه را روان دی موږ په پښتو کې دې ته میراثي وایو لکه مطلب چې په میراث کې یو سړي ته یو څیز میلاویږي دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې څه به ستاسو د پلار نیکه تجربه به څه به ستاسو تجربه وي دغه شان بیا ستاسو برخوردار ستاسو زوی صابر حسین صاحب چې دی هغه ته هم تاسو دغه فن منتقل کړه دا ډېره لویه خبره ده خو تاسو هغه فنکاران
چې هغه اوس نوي راوتي دي یا چې د هغې په دې فن کې چې ډېر سنجیده دي نو هغوی ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ مطلب چې هغوی چې دی دغه فن چې دی لکه څنګه چې تاسو د ګټې وټې ذریعه دغه فن دی که نه جي نو دې فن په حواله چې دی باندې انسان ګټه کوي یا په پیسې ګټي مطلب به دې سره ډېر زیات سنجیده وي او په دې فن کې چې مخ په وړاندې ځي نو که یو سړی غواړي چې هغه په دې فن باندې پیسې وګټي صحیح شو ځکه چې څنګه مفتي اجمل منصور صاحب اشاره چې ګډه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي نو پکار ده چې مونږ یو سیز نه یو کس نه یو سیز ډیمانډ کوو چې مونږ معاشره لم څور کوو کنه جی نو مونږ به د فن چې مخ په وړاندې بیا یو نو چې اوس یو تبله نواز دی یا بل خو تاسو سره تبله نواز په حواله ځکه خبره کوم چې تاسو تبله کوي هغه غواړي چې په دې فن کې مخ کې لاړ شم نو هغه له څه کول پکار دي رجی غلا مهنت کول پکار دي خجی ښه او بیا لګ استادان لکه نیول ځان له پکار دي کنه خجی ښه او وی سره ناسته پکار ده په اخلاقو کې جی جی بل د دې لکه دا مسله ده کنه چې اخلاق خشه دي خجی ښه لکه چې دا پنم کې یا جی جی او په دې کې باندې تمخ کې دي چې ستا خوې اخلاق ته بالکل لکه غریب مطلب دا فن چې د خو اخلاق غوښتنم کوي او جی او خجی ښه تیار صاحب اوس هغه زده کوونکي لکه تاسو خو دغه فن دی تاسو استادان هم پیژنئ تاسو خلک پیژنئ چې را پلان کې استاد څه دی هغه څومره چې هغه په دې فن پوهیږي خو عام کم زده کوونکی وي هغه ته خو دا پته نه لګي لکه اوس زه تبله غږوم نو ما ته خو دا پته نه لګي چې زه د چا نه زده کوم که نه جي نو د دې خلکو رهنمایي به څنګه کېږي چې څوک نوي د فن ته راځي د هغوی به رهنمایي څنګه کېږي چې هغه یو ښه استاد له ځي که نه نو د هغې متعلق که تاسو څه معلومات لرئ او زموږ سره شریک کړئ ځکه چې دا یو ډېره لویه مسئلې په فن کې هر سړی چې فن ته راوځي اسد صاحب موږ سره ناست دی نو هغې ته دا مسئلې چې زه چاله لاړ شم نو بس که یو ښه استاد په دغه باندې وری په لاس خو ښه خبره ده خو دا ډېر کم وي ځکه چې زموږ د ځینې خلک دی چې هر سړی چې دی هغه ځان چې دی پوره ګڼي پوره خو یو د خدای ذات دی نو تاسو به دغې زده کوونکو ته چې دی نو هغه به هغوی له څه پیغام ورکول غواړي یا هغوی چې دی هغوی له څه کول پکار دي یا به هغوی د یو ښه استاد چې دی پیژنګلو څنګه کوي رجی دا خو داسې کار دی که نه جی جی چې ډېر ښه خو استادان په دې فن کې شته ښه جي او نو لکه پېښور کې هم شته ډېر اوچت استادان دي جي ښه جي ښه زموږ په مردان کې هم لکه دا اوسني زموږ چې کم مشران دي ښه جي خو استادان دي لکه دوی له پکار دي لکه نو لکه نه چې ناست وکړي خو په سړیتوب باندې ورسره د هغوی قدر وکړي هغوی له خدمت وکړي او ځان ورته لږ ورنږدې شي ځینې ورځ دا فن به بیا ځان ته حاصل کړي په دې هسې په عام ژوند کې که مونږ وګورو مونږ زه به خپله خبره وکړم چې کله مونږ تعلیم کوو نو سکول نه شروع کړو که نه بیا کالج شي بیا یونیورسټي شي نو د لوړو زده کړو دپاره چې خلک یونیورسټیانو ته ځي نو تاسو چې دی تاسو هم لکه څنګه ستاسو د زوی چې دی دوی د خپل کور نه ابتدا وکړئ ابتدایي زده کړې چې دی هغې ستاسو نه وکړلې خو د لوړو زده کړو دپاره یا په دې فن کې د نور مهارت حاصلولو دپاره تاسو چرته ځئ یاره چې مونږ خو خدای پاک تو بخي زمونږ یو ورور و مشر ولیداد استاد ښه جي ښه پېژندم ښه جي ښه نو زما چې کوم استاد و نو د هغه نه لاسنیوه کړې وه ښه جي او لکه زمونږ د تره زوی مو ولیداد ښه جي مونږ لکه غونو یو زمونږ د تره زوی بل لکه ملوک بابا نوم وه ښه جي ښه ډېر اوچت لکه استاد زو که نه پنجابیانو نه لاسنیوه کړې وه ښه جي ښه نو لکه مونږ ټول لاسنیوه لکه د هغې نه کړې ده ښه جي ښه او جي داسې پکې لکه زمونږ نور مشران وه خدای پاک تو بخي لکه زما د تره زوی و رحیم لالا نوم یې وه ښه جي ښه هم ډېر استاد سړی و داسې لکه انور دی زموږ استاد دی لکه په پېښور کې د تره زوی هم دی جی جی دا یې زما ورور دی لکه اقبال حسین محتاج او جی لکه دا یې په مردان کې نور هم شته دي لکه زما استاد خانه کې لکه لیاقت شو زما خورایي دی لیاقت استاد په اوله حضرت آباد صاحب هم تېر پروګرام کې خبره کړې وه که زه غلط نه مې وایي چې زموږ استاد دی نو په شک پکې نشته دي اوس دغه استادان چې دي آیا د دوی د ناستې یو مخصوص ځای وي لکه اوس مثلا زه زده کړه کول غواړم که نه څنګه ما ته خو یونیورسټي یو اداره موجود ده زه به لاړ شم نو عام د موسیقۍ دغه کسان چې دوی به کوم ځای ته ځي یاره جدي خو ځان له دلته کې لکه دا دیرې نیولي که نه پروګرامونه دپاره دي لکه دا ټول دا دي د ټایم ورکي په دې ښه جي دیره کې که نه ښه جي ښه نو دغلته ریاسل هم کېږي ښه جي ښه لکه چلی زده کوي او یو دغه چې دی یو نوی زده کوونکی چې هغه د دې فن د شد بود نه وي خبر نو هغه څومره وخت کې چې دی د تبله چې دی لکه په دې کې روانېدی شي یاره جي دا خو د هغه د شوقه پورې خبره ده که ښه جي ښه ډېر مشکلات لکه راځي ښه جي ښه لکه مونږ دا دې فن کې لکه پیدا شو خو مونږ ته هم لکه دونه څه نه دي یاده ښه جي ښه او جو دا ډېر ګران فن دی بالکل فنون چې دي هغه ټول دغه شات دي فنون ټول ګران فنون دي ډېره زیاته مننه مختیار صاحب چې دومره ښې خبرې د خپلو استادانو په حواله هم را سره خبرې شریکې کړي
خوږو اورېدونکو دغه خبرې به کېږي خو زموږ سره صابر حسین موجود دی او هغوی چې وختي مو کومه چاربیته کړ په هغه سحر کې لا مونږ ګیر یو نو زه غواړم چې د ښاغلي صابر حسین صاحب نه چې دی یو بل کلام واورو. صابر صاحب یو کلام به راسره بل شریک نه کوي جي؟ ډېره زیاته مننه. څه به راسره شریکوئ؟ یو سندره زموږ ملګری د هغه شاعري ده. بلکل جي تاسو موږ سره دغه سندره شریک کړئ ډېره زیاته مننه به وي جي. هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي. زه درته منت کوم ستا پزړه کې بل سدي ستا پزړه کې بل سدي زه درته منت کوم ستا پزړه کې بل سدي ستا پزړه کې بل سدي دی د دولت ښکاري دا زمالن کیږي دی د دولت ښکاري دا زمالن کیږي روکدش ستا یاري دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن پچی باندې ډیر یار کمزوري يم ډیر یار کمزوري يم زګوري پچی باندې ډیر یار کمزوري يم ډیر یار کمزوري يم نمنی دانا چاری دا زمالن کیږي نمنی دانا چاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي. وزیر یار نه هر څوک د خپل کړي دي هر څوک د خپل کړي دي تجد وزیر یار نه هر څوک د خپل کړي دي هر څوک د خپل کړي دي وایم پجار جاری دا زمالن کیږي وایم پجار جاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي هر وخت می نظاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي روکدش ستا یاری دا زمالن کیږي. وا ډېر ښه صابر صاحب ډېره اعلی ډېره زیاته مننه. صابر صاحب هارمونیم خو تاسو وی چې تاسو د 8 کالو نه غږوئ نو تاسو د اواز دا پریکټس چې دا ستاسو څومره وخت دی جي؟ دا یو 4-5 کال وشو. ښه جي دا هم ډېره لویه موده ده او تاسو تر اوسه پورې به ډېرې غزلې کړي وي که نه داسې نه ده؟
ډېر هم کړي دي. تاسو چې د موسیقۍ چونکې موږ دلته خبره کوو چې دا موسیقاران چې دی چې د ژبې په پرمختګ کې هم چې د ډېر لوی رول لوبوي، نو د دې لپاره دا ضروري ده چې کله د موسیقۍ سره چې موسیقي هم په فني لحاظ ښه ټیک ټاک وي. څنګه چې ښاغلي مختار حسین صاحب خبره وکړله دغه ناب تول برابري که نه، دا هم د ناب تول نه بهر سیز نه ماترو خبره وکړله. دغه شان د شعر او شاعرۍ دپاره هم چې د ادب څه خپل فن دی، دغه نه خپل څه اصول دي. نو تاسو چې د یو کلام انتخاب کوئ نو هغه تاسو څنګه هغه د کلام انتخاب څنګه کوئ؟ جی به چې لکه شاعر راله شاعري راکړي ښه جي ښه، نو موږ وله طرز جوړ کړو. ښه جي ښه. او دا نه ګورئ چې لکه مطلب چېرته بل ښه شاعر ته نه ښایي چې لکه سپکینو بس بیا خلک خوښوي مو که نه وي. همدغه خبره به کوله چې په څه پکې وي نو هغه خلک خوښوي. په کار ده چونکې موږ دلته دا خبره کوو چې دا فنکاران وروڼه چې دي دا د ژبې هم خدمت کوي، دا د ادب هم خدمت کوي، او دوی ته چې دی په کار ده چې دوی دغه خدمت هم کړي، ځکه چې دې ژبې دپاره نور خلک به نه راځي، خو په دې فنکار ورور باندې یوه ذمهواري بله هم راځي. د مختلف فرایض دي که نه، چې یو فرض پکې دا هم دی چې دی د صحیح کلام چې دی هغه انتخاب وکړي. نو د هغې لپاره زما په خیال ضروري خبره دا ده، او چونکې استاد مختار حسین صاحب هم موجود دی، ستاسو والد صاحب دی، نو او داسې ستاسو میراث دی، تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ، او تاسو کوشش هم دغه وي چې نوې څه خبره راشي تاسو هغه په خپل عمل کې راولئ، او دا ستاسو ډېر لوی ظرف دی. نو زه به تاسو دا خبره وکړم چې فنکار رور غواړي چې یاره زه چې دی هغه په خلکو ځان ورومنم. اوس ښاغلی اسد صاحب چې دی هغه خو دا کولی شي، ښاغلی محترم مختار حسین صاحب هم دا کولی شي، تاسو هم کولی شئ. خو که تاسو صرف چې دی یا صرف طبله غږوئ یا صرف چې دی دغه آله غږوئ، خو چې کله موږ غږ باندې یا موږ څه غزل وایو دغه وایو نو په هغې انتخاب دا ډېر ضروري څیز دی. نو د ښه انتخاب دپاره زما به تاسو ته دا مشوره وي چې تاسو په مردان کې ډېر لوی لوی شاعران شته، تنظیمونه شته، ښه خلک شته، تاسو کوشش وکړئ چې تاسو دغه غزل چې دی هغه وګورئ. نو چې کله زموږ دا رونه چې دی یو خو به دا وشي چې زموږ هغه شاعران رونه کوم چې استادان شاعران دی هغه هم رامخې ته شي. بله خبره دا ده چې همداسې څه ده بیا تاریخ جوړ چې لکه موږ پخوانۍ زړې سندرې اورو، وختي تاسو یوه نغمه وغږوله که نه، دا ولې اورو؟ دې کې لکه موسیقاران رور هم پکې کمال کړی ده، خو هغه شاعر رور هم چې دی هغه هم ډېر ښه شعر تخلیق کړی، ډېر ښه غزلې تخلیق کړی یا چاربیته تخلیق کړې ده. نو که چېرې موږ غواړو چې موږ د خپل فن چې دی که نه دا خلکو ته ورسو، زموږ دا فن چې دی دا دایمي پاتې شي. دایمي مطلب دا چې همیش وي، یو څیز داسې وي چې هغه مطلب هغه عارضي وي، لکه یوه ګاډه راشي موږ وګورو هغه میاشت شپږ میاشتې کال هغه ډېره هیټ لاړه شي، خو بیا د هغې بالکل د نوم او نشانې پته نه لګي. دغه موږ سره ډېرې ګانې دي، د خیال بابا د استاد غزلو ته تاسو وګورئ څونه موده پکې تېره شوه، هغې کې وجه هم دغه ده چې هغوی انتخاب ښه کړی دی. نو انشاءالله ستاسو انتخاب ډېر ښه انتخاب دی، ډېر زیات خوشحاله شوم. او بیا به کوشش کوئ چې تاسو چې دی د غزل په انتخاب کې چې ډېر محتاط شئ. نو چې تاسو دغه محتاط شئ په دغه کې، نو انشاءالله زه تاسو له دا ګارنټي در کوم چې ستاسو فن چې دی که نه دا به دایمي وي. زموږ سره حاضر زمان رور موجود دی، او هغې چې دی هغه خو تاسو ته پته چې زموږ د پروګرام چې دی روح روان دی، د ښاغلي صابر حسین صاحب نه به یو کلام بل هم واورو، خو زه ښاغلي حاضر زمان صاحب ته خواست کوم. حاضر زمان صاحب سره شریکوئ. خپلو مینوالو ته یو ډېر زوړ غزل دی دا ورته وړاندې کوم. زمونږ خو زریان صاحب ډېر خوښ دی، او انشاءالله چې د مینوالو به هم خوښ شي. بالکل، ولې مې نه خوښېږي؟ او موږ د دې د خوشحالو دپاره دلته کې راغلي یو، دلته مطلب دا دی چې ښایسته ښایسته غزلې، سندرې، لوبې، رباعیانې دا وایو ورته انشاءالله. شرطمه ځای موږ سره اوسئ. غریبې چې مې شرمېږي بیا به نه راځمه، بیا به نه راځمه. خیر دی چې ته پې خفه کېږي بیا
بنا رازما بیا بنا رازما پا غریبه چې مې شرمېږي بیا بنا رازما بیا بنا رازما ستا په مینا کې تو متاو دار ته غاړه ایښې من ستا په مینا کې تو متاو دار ته غاړه ایښې تا د تومتا چې یریږي بیا به نه راځمه بیا به نه راځمه خیر دی چې ته پې خفه کېږي بیا به نه راځمه بیا به نه راځمه بیا به نه راځمه بیا به نه راځمه په مینا کې تو متاو اتفاقی کا چر راغل منوگرام بنایا اتفاقی کا چر راغل منوگرام بنایا سمرا چې وزا مرسیږي بیا بنا رازما بیا بنا رازما خیر دې چې ته پې خفه کېږي بیا بنا وای صابر پازل بغټا تیګه کیک د مزه وای صابر پازل بغټا تیګه کیک د مزه او د دې هزار زله لک خوږیږي بیا بنا راځمه بیا بنا راځمه خیر دې که ته پې خفه کېږي بیا بنا راځمه بیا بنا راځمه په غریبۍ چې مې شرمېږي بیا بنا راځمه بیا بنا راځمه خیر دې چې ته پې خفه کېږي بیا بنا راځمه بیا بنا ډېر ښه ډېر اعلی ډېره زیاته مننه کوو د ټولې ډلې دغه غزل یې را سره شریک کړو خوږو اورېدونکو زموږ د پروګرام وخت هم سر ته په رسېدو کې دی موږ غواړو چې په دې لږ وخت کې چې څومره ډېر کېدی شي د دې فنکارانو چې دی د هغوی اوازونه تاسو سره شریک کړو د هغوی د دغې فن نه چې تاسو محظوظ کړو نو د دغې وخت چې دی نزاکت چې دی هغه زما په نظر کې دی دغه وخت دغه کمی زما نظر کې دی ځکه زه بغیر د څه تاخیر نه ښاغلي صابر صاحب ته خواست کومه چې خپلو اورېدونکو سره چې دی یوه نغمه
بله هم شریکه کړي. ډېره زیاته مننه به وي که هغوی غزل شریکول غواړي او که هر یو صنف وي د شاعرۍ بالکل هغوی ته اجازت دی چې زموږ دغه اورېدونکو سره دغه شریک کړي. خواږو اورېدونکو تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې شرکت وکړئ. هغه اورېدونکي چې هغه فن سره تعلق ساتي او دغه فن زده کړی وي یا د زده کولو کوشش کوي، بالکل هغه چې د پروګرام حصہ جوړېدی شي هغه د پروګرام کې د میلمه په حیث شرکت کولی شي. صابر حسین صاحب ته خواست دی چې هغه موږ سره کلام شریک کړي. جنگ دستر گمی گٹلو خو یو زړګې مې پکې ویلو ډېر هوښیار کېدمه لیونې مې پکې ویلو د دې هار مینه روزګارو دلته مینه په پیسو زه تش لاسم تاواني شم یو جانان مې پکې ویلو د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم تور زلپی سری می شونډې ګرځولې تور زلپی سری می شونډې ګرځولې زړګی ستا پر هر پرخرو او ذکر راغلم زړګی ستا پر هر پرخرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم تانکریزی ویرا بولی ما دا پارا تانکریزی ویرا بولی ما دا پارا تاسو کلی کی اخترو او ذکر راغلم تاسو کلی کی اخترو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم غم می ټول داستا پسرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو
او ذکر راغلم ریخی گریوان یه گرزولو چی ریخی گریوان یه گرزولو پا اجمل باندې ماشرو او ذکر راغلم پا اجمل باندې ماشرو او ذکر راغلم غم می ټول دستا پسرو او ذکر راغلم غم می ټول دستا پسرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم د یادونو مازیګرو او ذکر راغلم ډېر ښه ډېره زیاته مننه هغه اورېدونکي زموږ چې هغوی د دغه فن سره تعلق ساتي ما وړاندې هم خبره وکړله او هغوی غواړي چې دغه فن چې دی د هغې مظاهره وکړي نو بالکل هغوی د دې پروګرام حصه جوړېدی شي هغوی موږ ته سره زموږ د فیسبوک په پاڼه باندې رابطه کولی شي پښتونخوا ریډیو مردان باندې هغوی راتلی شي موږ ته انباکس کولی شي نو بالکل هغوی په دغه پاڼه باندې راتللی شي او موږ به د هغوی راتګ ته خوشحالیږو او هرکلی ورته کوو خوږو اورېدونکو زموږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېدلی دی په دغه امید سره موږ ستاسو نه اجازت اخلو چې تاسو چرته هم یې د خپلو فنکاران وروڼو چې د هغه به ډېر زیات قدر کوئ د هغوی به ډېر زیات عزت کوئ ځکه چې دغه فنکاران وروڼه چې دي هغوی زموږ د خوشحالولو دعاګانې کوي دغه فنکاران وروڼه چې دي هغوی زموږ خوشحالیانې غواړي دغه فنکاران وروڼه چې دي هغه زموږ د معاشرې نه بغض کینه حسد ورکوي هغه د ورورولۍ خواهشمند دي هغوی د امن محبت خواهشمند دي دغه فنکاران وروڼه چې دي هغوی زموږ د ژبې چې دی په پرمختګ کې ډېر لوی لاس لري نو په دغه امید سره د راروان پروګرام پورې خپل کوربه احسان الله زریان له ورکړه اجازت د الله په امان